1857 د هغه تحریک د شهداو او بیا د هغې نه پس د تحریک پاکستان څومره شهدا غازیان دي او تر 1947 پورې چې هغوی کوم قرباني ورکړي هغوی ته موږ خراج تحسین نن دا ورځ د 14 اګست زمونږ د مسایلو د نشاندهۍ سره سره ټول بنیادي خبره به دې کې دا ده چې موږ د هغه خلکو ذکر وکړو چې نه موږ هغه لیدلي دي او نه موږ هغوی سره څه واسطه راغلې ده او نه د هغوی د قربانیو نه موږ خبر یو د ټولو نه اول د هغه شهداو د هغه غازیانو د هغه میندو خویندو د هغه مشرانو د هغه نوجوانانو د هغه علماو چې کوم د دهلي د چاندي چوک نه تر پېښور پورې د هغوی لاشونه به په دې اونو کې هغه ځوړل د هغه قربانۍ نه پس موږ ته الله تبارک وتعالی د پاکستان عظیم ملک راکړی زما محترمو او بیا د 47 نه پس تر نن ورځې پورې د دې پاکستان د وجود د بقا لپاره زمونږ د پاک فوج د پولیس د FC ملیشي او هغې سره سره زمونږ د عوامو یو ډېره لویه قرباني ده نن که مونږ په یو ازاده فضا کې وخت تېرو الحمدلله نن مونږ په یو ازاده فضا کې ساه اخلو مونږ خپل چې کوم معافي ضمیر دی هغه مونږ لګیا یو بل ته بیانوو تنقید هم کوو هر یو څیز کوو الحمدلله مونږ ته هېڅ پریشاني نشته تمام محترمو د وطن سره محبت دا د ایمان دی حضور علیه السلام چې کله هجرت کولو مکې معظمې نه مدینې منورې ته رسول الله مبارک مکې مخاطب دی او مکې ته وایي چې ته خو زما یو پاکیزه او محبوب ښکاري که دې خلکو دلته نه ویستې نو به چېرې دلته تمام محترمو ډېره لویه قرباني ده او پاکی کی داغی اندازه تاسو ډیره لګولی شي چې قائد-اعظم محمد علي جناح چې کوم بانی پاکستان هغه لومړنۍ جنډا د پاکستان په کراچۍ کې د حضرت مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په لاس باندې لهراو په مغربي پاکستان کې قائد-اعظم رحمت الله علیه هغه جنډا د حضرت مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه خوري مولانا ظفر احمد عثماني سے پلا سبحانه غل احراو تاسو دین اندازو نه کوئی چې علماء کم قربانی او کم خدمات دي د تحریک پاکستان او بیا زموږ محترم مونږ ته یو اعزاز حاصل دی د خطې ته او د اپوړي ته یو اعزاز حاصل دی زموږ حضرت بابا صاحب رحمت الله علیه په تحریک پاکستان کې یو ډېر لوی کردار دی نن زموږ نوجوان ټول د دې نه خبر بلکې زموږ مشران هم نه دي خبر په 1945 کې سردار عبدالرب نشرف چې کوم دا قائد-اعظم محمد علي جناح صاحب سره په تحریک پاکستان کې د هغوی بنیادي کردار و دلته حضرت بابا صاحب رحمت الله علیه مرید مو دلته تشریف راوړو او د حضرت بابا صاحب رحمت الله علیه ته چې تاسو په قیام پاکستان کې د پاکستان لپاره موږ سره په دې کې ملاتړ شي او بیا هغې نه پس پیر امین الحسنات سے مانکی شریف نا چونکہ هغه ته قائد-اعظم رحمت الله علیه او تاسو ورکړو چې په خیبر پختونخوا کې هغه د شمال مغربي سرحدي صوبه وا او په دې صوبه کې د ډاکټر خالص حکومت او هغه د کانګرس حلیف نو کانګرس ته خدای یقینو چې زموږ حلیف حکومت دی او په دې بنیاد باندې وا په دې صوبه کې اکثریت زموږ راځي امین الحسنات سے د حضرت بابا صاحب رحمت الله علیه ته زموږ کته جمعات خانقاه چې تشریف راوړو او حضرت بابا صاحب رحمت الله علیه ته ویل موږ جو اجلاس کو مانکی شریف کې او پای کې وتاو شرکت کول بابا صاحب وعده وکړ او بیا په 13 اکتوبر 1945 کې په مانکی